په غلا سره بل ملک ته اوړېدل دا قانونا جرم دی ګوره یاد وساتئ او بیا چې کله انسان یو قانوني جرم کوي بیا دغسې غلطې لارې اختیاروي دا وګوره دا خلک غربت نه تنګ دي دا خبره ټیک دی خو دې خلکو مخکې خلکو ته روپۍ ورکړي دي یقینا قرض به اخیستی وي بله څه کار به کړي خو ای کاش نن دا ځانونه بچ کېدی هم شه په یو صورت کې که چېرته زما دې وروڼو دقه روپۍ چې دې باطلو خلکو له ورکړي دي دا روپۍ راخیستی یو کاروبار یې ځان له شروع کړی نو خپل بال بچ دپاره څه ناس خو به کړي دا خو یې څه ترور زامن خو نه دي چې الله رضا دپاره یې لیږي دا اغزي ته تک باندې هم لکاو روپۍ راځي نو ما عزتمندو 2 ورځې ژوند مونږ راوړی دا ولې دا خپل ژوند په داو باندې لګوئ دا لاړه د مایانو خوراک جوړ شو لاشونه یې میلاو نه شو کور کې مور او پلارونه خویندې پریشانه خدا را ای زما رونو ای زما خویندو خپل اولاد روپو دپاره دنیا دپاره داسې دلدل ته مه لیږئ او خدای دپاره خپل اولاد ته دین وښایئ خپل اولاد ته دنیا وښایئ روزګار اسباب ورته وښایئ چې اسباب اختیار کړي دقه روپۍ چې دوی په دومره ملکونو کې ولګئ او یو ملک ته بل ملک ته ځي او دکې خوري او پردی مور زامن په لتو او په سوکانو وهي او دوی وږې او تږې شپې تېروي نو ما عزتمندو که دا مونږ دلته دی دا تکلیفونه تیر کړي نو په دې پاکستان ګل کې ورته الله یو عروج ورنه کړي یقینا ورکوي به خدا را خپل اولاد باندې رحم وکړي دین ورته وښایي دنیا ورته وښایي او خپل اولاد داسې ځایو ته مه لیږئ چې لیږئ نو قانوني طور باندې لیږئ او امید ده چې بیا به داسې حادثاتو نه هم بچ وي ویډیو سره شیر کړئ چا زړه ته رحم دننه شي او خپل اولاد داسې د دنیا او د روپو حرص دپاره خپل اولاد داسې مرګ ته نه ورلیږي رب دې موږ ته عمل نصیب کړي شکریہ